محترم مسلمانانو نن چې کومه زمونږ ویډیو د دې حوالې سره ده چې د عرفې روژه به کله آیا موږ به عرفه د سعودي سره کوو که هر یو ملک به ځان له ځان عرفه کوي دغه رنګې د عرفات میدان سره د عرفې تعلق شته او که نشته دی او څلورمه خبره زموږ دا شوله چې آیا د عرفې د روژې څومره ثواب دی نن سبا که موږ معاشره کې ګورو نو خلکه ماشومانو بوډاګانو شو په دې حساب کتاب پوه نه شو چې آیا عرفه دا به سعودي سره یا پاکستان سره وي یاد ساتئ چې عرفه په کوم ځای کې نهم د ذوالحجې وي نو هلته کې به د عرفې ورځ وي یاد ساتئ د عرفې د ورځې یا د عرفې د روژې تعلق دا سعودي سره نشته دی ځکه که چېرته هلته کې عرفه دا شروع وي مطلب حاجیان عرفات میدان ته لاړ شي نو په بعضې ملکونو کې شپه وي په بعضې ملکونو کې ورځ وي بعضې ملکونو کې مازدیګر وي بعضې ملکونو کې د ماسپښین وي نو هغوی به څنګه روژه نیسي یاد ساتئ چې کوم ځای کې نهم د ذوالحجې وي نو هلته کې به د عرفې ورځ وي دویمه خبره دا شوله چې د عرفې د روژې د عرفات د میدان سره هېڅ تعلق دا نشته دی موږ چې د عرفې روژه نیسو نو آیا سعودي سره به نیسو که نو هر یو سړی به د خپل ملک حساب سره به دا روژه نیسي نو جواب دا دی چې هر یو ملک به د خپل ملک حساب سره روژه نیسي د سعودي سره زموږ هېڅ تعلق نشته که هلته کې نهم د ذوالحجې وي که هلته کې لسم د ذوالحجې وي بله خبره ده چې عرفې روژه کله ده په پاکستان کې د عرفې روژه دا د جمعې په ورځ ده اوس افغانستان کې کتل پکار چې هغوی اختر کو د خالی په ورځ کوي نو بیا به هغوی عرفه هم د جمعې په ورځ وي که چېرته هغوی اختر د اتوار په ورځ کوي نو بیا به د هغې عرفه د خالي په ورځ وي یاد ساتئ چې کوم ځای کې هم د اختر نه یو ورځ مخکې وي د هغه یو ورځ مخکې دا د عرفې ورځ وي د عرفې د ثواب باره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه د الله پاک نه کلک یقین ساتم چې کوم سړی د عرفې روژه ونیسي الله پاک به د انسان ته د 2 کالو د ګناهونو څومره چې ګناهونه کړي په 2 کالو کې الله پاک به دغه ګناهونه معاف کوي یاد ساتئ چې کوم ګناهونه په تېر شوي کال کې د کړي دي دا به ته الله پاک معاف کړي او کم ګناهونه چې را روان کال کې انسان نه کېږي نو دا تمام ګناهونه به الله پاک د انسان نه معاف کړي او دا به ورجوي نو کوشش کول پکار د محترمو چې لومبۍ خبره زموږ دا شوله چې نهم تاریخ کوم ځای کې وي نو هلته کې به د عرفې روژه وي او هلته کې به د عرفې ورځ وي زموږ تعلق په دې کې د سعودي سره د سره نشته دی او دغه رنګې بله دا چې د جمعې په ورځ پاکستان کې به د عرفې روژه وي او ثواب دا شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک به انسان ته د 2 کالو ګناهونه دا معاف کړي د یو تیر شوي کال او د یو راتلونکي کال بیا به دې علما دا فرمایي چې کوم سړی د عرفې روژه ونیسي علماو تحقیق دا دی چې دا سړی به په دغه روان کال کې نه مري ځکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې را روان کال ګناهونه به الله پاک معاف کوي را روان کال ګناهونه تقریبا را روان کال به بلې عرفې پورې وي بیا چې روژه ونیسي بیا بلې عرفې پورې نو کوشش کول پکار چې موږ د عرفې د روژه ونیسو او دغه څومره ثوابونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي دغه ثوابونه موږ ټول حاصل کړو الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته